د جهنم یس کروټه مونږ تاسو ورته وایو. حضور مبارک فرمایي که فرشتي دنیا ته را لړه کړه دا ټوله دنیا به ایریش، ټوله دنیا دومره ګرمایش دی. نعوذ بالله بیا پکې غورځېدل. کافرانو تم الله تعالی په قرآن کې چې اخر تاسو لکم شي صبر درکړی دی په دغه جهنم باندې چې اوریم چې خطرناک ځای دی بیا ایمان نه راوړئ. نو مسلمان ته به زه دا وایم چې ای مسلمانه تعالی په جهنم باندې د کوم شي دومره صبر درکړی دی چې اوریم او بیا هم غفلت نه راوځي. ارته بیانوم یې چې خطرناک شی دی، تکلیف والا سیز دی، بیا هم د غفلت په خوب باندې ودی. دی وجه د صاحبانو دغه غفلت نه لږ بس ته خپل ځان نور را بیدار کړئ. زمونږ استاسو عمرونه څلوېښتو ته ورسېدل. په څلوېښتو کې انبیاو ته نبوت میلاوږي. دا نبوت ورته په 40 کاله کې څنګه میلاوږي؟ دا دې خبرې دلیل دی چې 40 کالو نه بس خلک عبادت کوي. عبادت ته ملاتړي، نیکیو ته ملاتړي، انسان دا عقل تام شي، پوهه او دا ارڅ یې پوره شي، په خو په بد باندې پوي شي. ځکه انبیاو تم په 40 کالو کې نبوت میلاوږي. لږ 40 کالو ته سړی ورسي کم از کم بیا په کار ده چې انسان خپل ځان غفلت نه راوباسي. الله جل جلاله طرف له زیات ټیم او دنیا له کم ټیم په قدر حاجت دغه ټیم ولورکا. حضور مبارک فرمای من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. دا حدیث دغه ضروری دی کزان تاسو خوخی چې زه په غافلو کې اونلی کله شم. حضور مبارک فرمای چې کوم یو انسان په 15 وخت مونږ باندې څه وکړ، حفاظت وکړ او 15 وخت مونږ یې وکړ او قضا یې نه کړ، حضور مبارک ګارنټي ورکړی دا لم یكتب من الغافلین. دا انسان به غافلانو نه چرې اونلی کلی شي. دا انسان به غافلانو کې نه چا چې صرف 15 وخت مونږ باندې څه وکړه، پابندي وکړه. مونږ تاسو څومره پابندي ده؟ سار وختي په 12 بجې باندې را پڅو. ما استاد سار وختي 12 بجې دی، په دې کې شک نشته. چا سار وختي 4 بجې او زمونږ استاد سار وختي 12 بجې، سار وختي 1 بجې. روټۍ پټین کې ما ناشته کوو، ناشته پټین کې به روټۍ خورو، د ویخې پټین کې به ودیو، د اردو پټین کې به ویخیو. خلک ورځې کار کوي ویخوي، شپې ود کېږي ویخوي. ارڅ ګډ وډ د زمونږ استاد چې کوم فطرت دی، نیچرل دی، حقیقت او قدرت دی، هغه په خلاف باندې روان یو. د خدای خاطر وکړئ، خدای خاطر وکړئ چې لږ ځان اپډیټ کړئ، لږ ځان وګورئ، لږ ځان سره محاسبه وکړئ، لږ ځان سره حساب کتاب وکړئ. بل سره هم ډېر تکړه یو چې تپلانکای او تډینګای. دا عمر دې دار نه روان دی، الله په طرف باندې روان یې، قبر په طرف باندې روان یې. لږ انسان تیاری وکړه. الہ العالمین د موږ د غفلت خوب نه بیدار کړه. خدای پاک د موږ خپل عبادت او د اطاعت توفیق او طاقت وچی. الہ العالمین د زمونږ ذهن زړه دارا بیدار کا. عبادت طرف ته الہ العالمین موږ تاسو مایل کا.